اقوام هم خلافي خصوصا د جيد علماء کرامو او د هغه جيد علماء کرامو چې علاقه ټوله په هغې باندې خفه ده. دا ستاسو فی الحال یو اظهار دی. الله دې ستاسو دا اظهار په خپل دربار کې قبول آمین. موجوده صورتحال زما معززو داسې دی چې د حضرت شیخ صاحب په وفات باندې او په شهادت باندې ټوله پښتونخوا که هغه پاکستان دی، که هغه بلوچستان دی، که هغه KPK ده، که هغه بلوچستان دی او که هغه افغانستان دی، په دې علاقو پښتونخوا کې عوام او خواص، زنانه نارینه او بیا عام پاکستان کې علما چې چا د شیخ ادریس صاحب نوم اورېدلی و په پنجاب کې یا په سند کې، دا خبر یو زمونږ په علاقو کې که موافق دی او که مخالف دی دې کې پارټي نشته. د ټولو پارټو عمومي خلک او د ټول ولس عمومي خلک په دې واقعه باندې د خفګان اظهار کوي. تقریبا نن نهمه لسمه ورځ ده او یاره هر ورځ چې مونږ پاڅو ما دې ملګرو ته وختي ووي زمونږ په کورونو کې کېدای شي ستاسو والدین د ډېرو خلکو وفات شوي وي، وروڼه به وفات شوي وي، والدین به وفات شوي وي، ډېر محبوب او پسندیده خلک به ستاسو وفات شوي وي. خو قسم دی په الله باندې چې ورځ تېره شي دوه تېرې شي نو د هغوی هغه غم د انسان د طبیعت او د فطرت مناسب سره دا د انسان باندې کم شي او چې بیا هفته تېرېږي نو بیا په انسان باندې د تکلیف او مشکل او غم لږ کم شي. خو څنګه چې زموږ کیفیت وي داسې زما انشاءالله ستاسو د ټولو کیفیت وي چې د شیخ صاحب غم او د شیخ صاحب په دې اندوهناک او په دې تکلیفدeh مرګ باندې دا ټول خلک تر اوسه پورې زنانه او نارینه خفه دي. دا یو واضحه خبره ده. دا ستاسو د دین اظهار هم دی، دا ستاسو د پښتو اظهار هم دی، دا ستاسو د طبیعت اظهار دی، دا ستاسو علماء سره د محبت اظهار هم راغلی دی. مونږ په دې باندې ستاسو شکریا هم ادا کوو. دا به چې الله تعالی اجر بدلې په دې باندې درکړي چې تاسو د یو عالم، د یو شهید عالم، د یو بېکسه عالم، د یو بېخطا عالم او د یو مظلوم عالم متعلق چې کوم عوامو زموږ محبت ښکاره کړو نو تاسو له الله تعالی د دې اجر درکړي او اجر به یې درکوي انشاءالله. خو دا موجوده جلسه او دا موجوده جمع زموږ د دې لپاره راغلې ده چې زموږ زړه خو اړین دی. زموږ د ټول دا ولاړ خلک چې دا ټول په دې خبره باندې خفه دي، دا ټول د دې اظهار کوي چې موږ د شیخ صاحب په وفات باندې او د شیخ صاحب په شهادت باندې خفه یو. او موږ دا جمع او دا احتجاج صرف د یو خبرې لپاره کوو. هغه موږ دا ویو چې یو خو چې چا دا کار کړی دی زموږ د پاک رب نه دا امید دی چې الله پاک ته په دنیا او په آخرت کې شرموي انشاءالله. الله تعالی به په دنیا او په آخرت کې ذلیله کوي انشاءالله. دا زموږ د الله د امید دی. دا ماته مسلمان نه ښکاري، دا ماته د یو ډېر سخت زړه والا انسان ښکاري. دا یو داسې انسان ماته ښکاري چې د ده په زړه کې د کاڼي نه راغلی دی. د انسان لاس په یو سړي باندې اوچتېږي خو یو داسې سپینږیري ضعیف عالم الدین چې هغه ډېر بې ضرره سړی وي او هغه د احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم درس لري، سپینې جامې یې اغوستې وي او سپینه ږیره یې نیولې وي او ته په هغې باندې بیا هم لاس اوچتی او د هغه دا سپینه ږیره ته په وینو کې لتفیت کوې او د هغه دا سپینې جامې ته په وینو کې لتفیت کوې
نو تا دې الله تعالی د دین او د دنیا په ضلالت سره ذلیل کړي آمین. او تا دې الله تعالی د دین او د دنیا په شرمندګۍ سره وشړي آمین. او دې قوم ته دې الله تعالی وښایه. خدای دې په بن جن کې دویم نمبر مونږ دا وایو چې زمونږ په دې وطن کې یو قانون دی، زمونږ په دې وطن کې یو رول دی، زمونږ په دې وطن کې فورسز دي، زمونږ په دې وطن کې نه یا عدلیه ده، زمونږ په وطن کې یو قوت دی چې هغه په بریتو باندې لاس تاوي چې لکه وایي په دې وطن کې به نیم لمره پاسه به څوک نه وي. دا خو دي که نو موږ د هغو کسانو نه مطالبه کوو څوک چې د دې حکومت او د کرسۍ په نشه کې او د کرسۍ په زور کې نه مبتلا راغلي دي، دا به دوه قسمه راغلي. صفا خبرې کوم، تاسو په دې مه خفه کېږئ. یا خو دا وي چې زموږ امید دی کېدای شي چې دوی به د دې خبرې نه نی خبرې یعنې فلحال قاتل به دوی ته نی معلوم، لکه دا کار به داسې سړي کړي وي چې درېمګړي وي. دوی به کوشش کوي چې قاتل ونیسي، مونږ به دعا کوو دوی به کوشش کوي چې قاتل ونیسي. نو مونږ به دا دعا کوو چې د دوی د الله تعالی مخه دغه او سترګې د الله تعالی کولو کړي چې حقیقي قاتل مونږ ته وښیي وریاض آمین. اصل چې ګورې مونږ د بوډاګي ودرې سرونه ولا بند کړي او هغه د شوده نه خبر دي او نه د بوده نه خبر دي. هغه نه خپل نوم هم نه ورځي چېرته اي سوال راته ونه دري، چېرته پیمي راته ونه دري، چېرته پوډري راته ونه دري چې دا ما د شیخ صاحب قاتل ګرفتار کړی دی. زمونږ اول دا امید دی چې دا خلک دا حکومت په دې کې نه ملوث نه وي راغلی، خو که بیا حکومت په دې کې ملوث راغلی وي نو بیا به مونږ هماغه خیرې کوو چې صاحب الاقتدار که په دې کې ملوث راغلي په دې سازش کې صاحب الاقتدار ته دا پته وي چې د شیخ صاحب قاتلان دا دي، یې سپورټ کوي یا ورسره ولاړ وي، یې پناه ورکړې وي، یا د دوی لپاره د حفاظت او د دوی انتظام کوي. نو موږ وایو چې څنګه قاتلان الله تعالی شرموي دغه نه چې دغه خلک ته الله تعالی دا پاکستان دی، دا وطن دی، سوچ پکار جوړې په منځ کې ما دوی قسم په الله باندې چې ویجړه مړ شي که نه او یو اجړه په دې 400 کې ویجړه مړو، په دې پېښور کې ویجړه چا وژلې، دا ټول اجړاګان راغلل د تاڼۍ مخې ته ودرېدل چې د اجړا قاتل نو ګرفتار شوی که نه، دا ټول اجړاګان ولاړ وو. دا ځان یاد ساته په پاکستان کې د اجړا د قاتل پته لګي، د یو ډلې د قاتل پته لګي، د یو ټیک ټاکر د قاتل پته لګي، د یو مردار سړي د قاتل پته لګي. او په پاکستان کې شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس د قاتل پته نه لګي، لسمه ور ده چې په حکومت کې د هغه د قاتل پته نه ده لګېدلې. دا زما شکونه پیدا کوي، دا د دې قوم شکونه پیدا کوي، دا د دې ولس شکونه پیدا کوي، دا زموږ په دماغو کې چې کوم شي تاویږي را تاویږي دا به اخر دې میدان ته راشي او د ملک په یو غلغله شي ځان سره یاد ساتئ. دا به انشاءالله د شهید ادریس صاحب د وینو برکت راغلی وي انشاءالله چې په دې ملک کې به الله تعالی شهید ادریس صاحب د جومات جنګ کړی دی. تاسو لیدلی دی دې قوم خبر کېږي دې قوم یوم یاش شهید ادریس صاحب په هغه شرم ګرماو، په هغه ګندم تصویرونو سره یې راوړله، دا نه وله د تکلیف ورکړه. ستا ځوان زما ځوان په دې تنګي کې داسې کمنټ چې ما سره پرتې راغلي زما د ملګرو سره، اوم ستا بچي اوم ستا ورور اوم ستا کشر د شیخ ادریس صاحب بربر تصویرونه په سپي باندې ولګول، د شیخ ادریس صاحب بربر تصویرونه په خر باندې ولګول، د هغه شکل او مخ یې راواغسته. تاسو ټول قوم لیدلی دی چې په خر او په سپي باندې لګېدلی دی او که نه دی وایي لګېدلی. یوم یاد خو تاسو قومه ذلیل او بېغیرته قومه یوم یاد ستاسو هغه په داسې تکلیف سره او په داسې بېعزتۍ له ورکړه چې زه وایم اوسه پورې چېرته یو عیسایي عیسایانو نه دی رالګېدلی چې عیسایي یې وژلي ملا صاحب. چېرته م لیدلي دي تاسو پاکستان کې بمبړان دی، چېرته م لیدلي چې هندوانو خپل بمبړ وژلی دی؟ نه. چېرته م لیدلي دي چې عیسایانو خپل فادر وژلی دي؟ نه. چېرته م لیدلي دي چې سیکانو خپل ګورو وژلی دي؟ نه. زما په ځوان باندې څه چل شوی دی؟ زما په دې قام باندې څه چل شوی دی چې صرف د یوې نکتې د وجې نه د یوې خبرې د وجې نه یا قصدن یا ارادتن د هغه په خوله باندې یو خبره راغله، ټیک خبره راغلې وه، غلطه خبره راغلې وه،
هغه ستاسو راغلی ده په دې تله کې به ورته بعضې وایي چې ټیک ده په دې تله کې به ورته بعضې وایي چې غلطه ده هغه غلط او ټیک دی یو طرف ته دا مشر د دې قوم راغلی و دا یو لوی عظیم الشان شیخ الحدیث راغلی و دا په دې علاقه کې د هر عالم استاد راغلی و دا یو معزز او مکرم سړی راغلی و خو ستا قوم چې کوم ذلت ته ورکړه زه وایم څومره چې قاتلان الله تعالی تباه کوي څنګه چې مزلوث الله تعالی تباه کړي دي دقه شان دي هغه قسم الله تعالی تباه کړي چې د شیخ صاحب په مرګ باندې د شیخ صاحب د مرګ نه پس هم بیا هغه خلو درولې نه ده د شیخ صاحب د شهادت نه پس هم بیا هغه خپل پوسټ درولې نه دي د شیخ صاحب د شهادت نه پس هم بیا هغه د بې غیرتۍ او د دلتو او د کفر کمیټ کړي دي دا ځان سره یاد ساته د شیخ صاحب د ویلي د برکته به او په دې پاکستان کې د دین جنډه اوچته یو تبه الله تعالی دا مو وایي چې دا د شیخ صاحب وینه وه او د شیخ صاحب وینه ولاړه تېره د دې نه به الله تعالی یو سمندر جوړوي د دې نه به الله تعالی د انقلاب بنیاد جوړوي د دې نه به الله تعالی د مسلمانانو د نشأة ثانیه د خلافت اسلامیه دیوان انشاءالله اوچتوي د دې نه به الله تعالی په دې وطن کې د اسلام آباد په کرسۍ باندې هم د دې پټکو والا هم د دې قرآن والا او انشاءالله د لا اله الا الله د جنډې بنیاد ایښودلی زموږ د الله نه امید راغلی د شیخ صاحب وینه به داسې نه تویږي انشاءالله دا خو نیت کوي انشاءالله شیخ صاحب محبت دا نه دی تاسو به نیت کوئ د شیخ صاحب محبت دا نه دی چې بس موږ به دلته دا جلسه وکړو یا به دلته دا جلوس وکړو نه انشاءالله دا یو میشن دی انشاءالله یاد ساتئ دا په پاکستان کې دا په دې علاقه کې دا په دې پښتونخوا کې یو مستقل میشن دی او دغه میشن اقتدار راغلی ده چې قرآن به اوچتي په پاکستان کې ختم النبوت به اوچتي په پاکستان کې دین به اوچتي په پاکستان کې او چې څوک د دین د ملا د ږیرې د قرآن بېعزتي کوي هغه به دا قوم انشاءالله د خپله لاندې راوړي شہید تیرے خون سے شہید تیرے خون سے سبیلنا دا کردار دی د دې قوم دا اطوار دی د دې باندې ځوانانو چې زما په عالم پسې داسې خبرې دا یو میاشت وکړې چې قسم دې په الله مونږ به فیسبوک کولو کو نو د دې مرګ نه زیات به مونږ په هغه خبره باندې خفه شو دې مرګوړو ته به مو وویل دې مرګوړو ته وایي مې دا اوس وګوره دا مسلمان دي دا مسلماني راغلی وه دا خپل خلک دا مسلماني نه وه دا د یو سازش ته لاندې روانه ده دا سازش په انشاءالله مونږ ناکامه کوو دا زمونږ اعلان دی چې دا سازش به ناکامه کوو انشاءالله نو دغه شانتې انشاءالله د خپل دین سره د خپل کتاب سره د خپل عالم سره د خپل قرآن سره د خپل جومات سره د خپل مدرسې سره د کلمې سره وفادار ولاړ وي انشاءالله دا ټول دنیا کې راشي که نه او دا ټول کفر او کافر او لیبرل او سیکولر راشي خو بیا به انشاءالله زمونږ دا نارۍ چې اسلام زنده‌باد او قرآن زنده‌باد او عالم زنده‌باد او ږیره زنده‌باد او پټکې زنده‌باد انشاءالله زمونږ حکومت ته دا درخواست دی مونږ جذباتو کې خپله رکان نه راوړو زمونږ حکومت ته دا درخواست دی دا ستاسو ډیوټي ده خپله ډیوټي وکړئ بس لنډه خبره راغلې خپله ډیوټي وکړئ د شیخ صاحب څو قصور راغلي ما ته هغه ګناه وښایه زه چې کله ځان رسم 3-4 مسلسل چې کله زه ځان رسم زه وایم ګناه څه راغلی ما ته هغه ګناه وښایه که نه خیر ګناه راته وښایه د شیخ ادریس صاحب د شهادت ګناه را یو ټکي باندې ګوته کېده په دې ګناه مې وژلې دی بیا در سره منم چې لکه ګناه یې کړې ده په دې نو چې بې ګناه لار په ظلم کې لار په جبر کې لار په کفر کې لار نو انشاءالله دا قوم اول به حکومت د دې بدلوي او که حکومت د دې بدل وانه غوښتو په دې ځای کې دا اعلان کړو چې دا قوم به د دې بدل پښتون ډلۍ کې بدل پرېږدي
پښتون ډلۍ چې د خپل مشر بدل پرېږدي پښتون ډلۍ چې هغه د خپل مشر بدل پرېږدي شیخ ادریس صاحب زموږ مشر و شیخ ادریس صاحب د دې علاقې شیخ الحدیث و شیخ ادریس صاحب د دې علاقې روحاني پلار و شیخ الحدیث شیخ الادریس صاحب د دې علاقې د هر عالم صاحب مشر و استاد یو د استاد مرتبه په مثل د پلار ده موږ دا اعلان کوو چې اول به حکومت د دې بدلوي کوی نه غوښته په دې به لاغې عمل پرې کوو چې د شیخ ادریس بدل به موږ انشاءالله مفتی صاحب اشاره کوه مفتی صاحب اشاره کوه د شیخ ادریس صاحب بدل د دې تنګي په دې ډاګ کې موږ دا وعده کوو تاسو تنګیوال به دا وعده کوئ تورنجوال هم دا وعده کوي خو تاسو تنګیوال به دا وعده کوئ چې د شیخ صاحب بدل به انشاءالله موږ شیخ صاحب بدل به موږ نه پرېږدو موږ به مسلمانان یو پښتانه یو کوم د شیخ صاحب بدل وعده نشته اول مې حکومت راته ښایي او سم سړی به ښایي څه به ښایي سم سړی به ښایي غلط سړی به نه ښایي دا نه چې څوک ما ته چېرته داسې شي ته بوتې ور واچې چې هغه بالفرض شرط ته ورته شی واچې او دوه ورځې پسې بیا خلاصه کړې حکومت به موږ ته سم سړی ښایي عدلیه به په دې کې قانوني کردار ادا کوي دا نه چې دوه ورځې پس بیا د هغه ضمانت وشي ګور دا م یاد ساتئ او که قاتل معلوم شو یقیني قاتل او د عدالت نه روح وته یاد ساتئ په دې ځای کې دا اعلان کوو چې تنګیوال به وژني دا به ستاسو ما سره وعده وي یقیني قاتل د شیخ سره میړاو کو او حکومت عدالت ته ورکړو او عدالت راوویستو د دې ځوانانو دا انشاءالله اعلان دی چې دا به وژني انشاءالله زموږ اول په خپلو عدلیو باندې ادارو باندې دا اعتبار دی دا یقین دی چې موږ ته به قاتل وښایي او سزا به موږ ورکړي قاتل به ښایي سزا به ورکوي خو که چېرته بالفرض قاتل میلاو شو عدلیې خلاص کړه دا ورته پته ده د پښتون جوړه او د پښتون مرګ چېرته عدلیې ختم کړی دی وایې که نه د پښتون مرګ دا په عدالتونو نه ختمېږي د پښتون مرګ دا په عدلیو نه ختمېږي بیا به په دې علاقه کې هم دغه شانتې یو جلسه کوو د هغې لپاره به مونږ انشاءالله واضح مزیدار ښایسته لهجې عمل کوي چې چېرته بالفرض مونږ ته قاتل میلاو نه شو یا میلاو شو په دوه درې ورځې پس کې د هغې ضمانت وشو نو بیا به انشاءالله هم په دې ځای کې دا قام را جوړه کېږي او د دې لپاره به مونږ راته عمل وکړو الله دې پیدا کړي دا قاتل الله دې ذلیل هم کړي او الله دې پیدا کړي او الله دې دې قوم ته وښایي انشاءالله خبرونه داسې اورم چې درې څلور شپږ پنځه شپږ کسان ګرفتار شوي دي مونږ دعا کوو خپلو مشرانو ته کشرانو ته چې الله دې پیدا کړي الله تعالی دې قوم ته ذلیل او ښکاره کړي تاسو د الله په دواړو جانو خوشحاله کړي زه د دنیا لاندې شم خو نشته که نه وایې زه د پیسو لاندې زه پیسو په محبت کې تاسو دې الله تعالی دې دې درکړي الله تعالی د تکلیف او مصیبت وساته الله تعالی تاسو دې اجر بدلې درکړي الله تعالی دا ولاړه د ناس په خپل راکړي الله تعالی د هر قسم بیمارونو په امان وساته الله تعالی د هر قسم تکالیفونو په امان وساته دې وطن ته الله تعالی خیر وکړي په دې وطن کې هر هغه کس چې امن خرابوي یا الله تعالی بربادي کوي په دې وطن کې چې کوم خلک دین ته نقصان رسوي یا الله تعالی بربادي کوي چې زموږ د دین دشمن دې تباهي کوي چې زموږ د امن دشمن دې تباهي کوي چې زموږ د قوم دشمن دې تباهي کوي او یا الله دې عام ولس امداد وکړي د دې غریبانو امداد وکړي د دې مسکینانو امداد وکړي د شیخ صاحب قاتلان ښکاره کړي یا الله تعالی چې میاشت تېرېږي او د پانسۍ اډر کې شوي لوښي د پانسۍ خبر راغلي چې دا کوم ځای کې تاسو لاس کې که نه دا کوم ځای کې ډز شوي دي چې یو ځوړندې کي او دې قوم ته ووایي چې ورځئ نو چې دې قوم ته ووایي ورځئ پرې بس همدا ورځ دی ته به دې لږه غوښه پرې کوم لږه غوښه کې پرې کېږي دا به زموږ کې نسور شي تاسو دې ناپرواله جانه خوشحاله کړي ډېره مهرباني دا احتجاج به جاري وي یاد ساتئ دا اصلي خبره یاد ساتئ دا احتجاج به جاري وي څو پورې چې د شیخ صاحب حقیقي قاتل هغه حکومت ښودلی نه وي دا احتجاج به جاري وي کله به دلته وي کله به هغه طرف هغه ډکې وي کله به په مور کې وي کله به په چارسده کې وي خو دا احتجاج به انشاءالله زموږ جاري وي انشاءالله ډېره مهرباني ډېره شکریه په دواړو جهانو خوشحاله شئ